مولانا طارق جمیل سے هغه یو خبره کوله یو پهلوان زموږ د خارجه کې نو هغه پهلوان هغه یو ډېر خلک دی راځي د پهلوان مضبوط نو دا هغه پهلوان یو ورځ بلا روان سرسي منډه یو ټماټر والو د ټماټر ورزو نه د پهلوان ځای کې اساسا ټماټر بلا ورزو د پهلوان ځای کې اساس بازار خلکو ته پته چې دا ډېر مضبوط پهلوان دی او دې وسو د دې ټماټر والا د غریب چې د مخته ماتي خبره او چې هغه پهلوان کړل چې دا غریب داسې چانچي بانچي بسم الله چې هغه روان شو چا دې تاسو کو چې ډېر پهلوان دی د دې شو او ورته ویزه پهلوان دی زما مقابله د پهلوان دې په خبره الله زما مقابله نه سبا زما مقابله اوس که څه د سړي خان زموږ ته کوي دا په زما پهلوان زموږ ته کمزورې دي اواړه وایي دا اواړه په خبره وي چې دا لري چې دا په سړي ته وي په څه دی واسه نو دا زما عزت یې سره کوي زما تاسو پهلوان هغه چې سړي پهلوان له مقابله کوي ما دې حواله په دې زما عزت مولانا طارق جمیل سے دا خبره کوي چې ستاسو عزت کړي چې داخله سره ستا عزت په دې کوي چې د ښځې باندې چې د لاس په مال کې لاس مجد کې وړي دا اوس سره کمزور دی ښځه په طاقت کې کمزورې ده که د نړۍ خدا چا سره نه جوړ کړه چې په دې د ځان د زړورو سره وکړو دا په خلاف دی دا چې انسانیت په اړه نه دی د ښځه راګیرو چې دې نه څه کوي ورته دی بس چې قرآن دا چون دې ته په معروف له سره نه باندې کې عاشروهن بالمعروف تاسو د خپل بیان سره خپل جوړې کړئ او حدیث کې نام راځي د شریعت سره حدیث پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل بیبي دا سمو علی کسر چې ودا وي بل بیبي د سمو سم چې سړي خپل ودا نو وکړي بلې د استاجه سبا صاحب آیات دې ته استاد ورس دا استاد استعمال د حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله فرمایي خزر د کسي پخته نه پیدا هغه څه پخته کاګره او سره د قوانین نه پیدا او د خبرو دا کوي دا کیسه پخته سره دا کاګره او سره د قوانین نه تاسو سره نو چې پیدا درګي او دا کیسه پخته نه مو ما کوي کې نه به کې نه به شي او په دې نه کوي بس هغه خبره هغه څه راځم کاګره سره دې نه چې دا بدلا سره دې نه چې د جواب راو سره دې نه چې د وسره نور حالات چې دې وسري متأخر باوجود داستان بایدی ada cuma sebarang razi to sari wala ai wo devi bi khud sari jaka awal cuma sinda no ki bacha to jada cuma selara ne de baar wala ne chive ka tan de khud sari bas itna sari rawas una se boti sara ide raga ne mara taraf se shikayat ko cuma sara jaka kuch bahut आसान लगो कि khud sari jam लगो ले na ada cuma se bar to mai gora zaman kaza chila kana uda zaman bai to ka ta kamala zaman kaza chila zaman dumbi kada kemal zaman zaman kada jina muda zaman sugida da zaman da su khidmat da zaman da kai zaman shawat ko fi munana misal da zaman jisane da zaman ko bazat pe da zaman da su bi bazat da zaman arsa asli na sare wani zaman zanda जिसका कदम का सीधा उस्ताद उम्र का उन्ना उम्र का जैसा सर गई ना ये तो नहीं करे उम्र तो सब बाबा चलो तुम सब बता सर गई तुम करे रखा के सब बाबा خیر خبر ما خپل قانون ته فائدې نه پاتې زمون وختانو کې داخلي دي دې څه کوي کور کې دار نه راځي دې دې کومه څه خبره ویو سړیو کور کې خزه ځان خو دې زمونه ته جان له خزه ورته کې دې مو ته معلوم نه او دې مضبوط دی دا سړی کور کې ځان پټه دې بار لري اځ میدان دې بدل کې باندې جنان کې شرط شیګا مسره کې شیګا مسنیان دې شو نو دې په اړه د سودي سره د نوې خاطر بیا خدای خر ولاړ پیغام دنه هلو دې مسله ته بیا د رسول الله دا راغله دې خدای چې خر وي دا دې خدای چې خر دا ولاړ نه او دې خدای چې دغه بزیر او زه چې دې د یاره ماشي نه نه دا سړی ورو کې ځان مشهور دا د پیغمبر قسم الله حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب ما ہے پروت نبی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق نه چې سړی ورو کې خدای راګیږي او دا خدای امر دا د قران تعلیم او د حدیث ورته
دا زموږ د پښتنو یو ستا خوبي به ورته وستا وشو خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت خدیجې باره کې فرمایل حضرت عائشې ته چې د خبرې د هغې ما د خدای کوچنی کړي چې یو سړی دا سوچ وکړي چې زما دا ښځه چې ده که نه دې نه ما د خدای کوچني راکړي دا یو بچی زه په کروڑونو نه ورکړم دا ښځه دا په کروڑونو نه زیاته چې دا بچی په خدای دې هېڅ نه راکړي وشو که که نه په دې مسله دا ده بل روایت کې دا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي وي د خلکو به تخمې جمع کړې او پیغمبر علیه السلام نه به تخمه لېږله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمبر به یې کتل چې کله د حضرت عایشې نمبر نکاح د شپې د هغې سره نه تېر نو په هغه شپه به حضرت د محمد صلی الله علیه وسلم د څه تخمه لېږله ولې هغې ته پته وه چې د پیغمبر علیه السلام بیبي چې ده حضرت عایشې سره کېږي او دا نور یاد ساته دا مثلا یاد ساته چې پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې سره مینه وکړله دا نه چې دا ښایسته وه نه وجه ده علما داسې کوي زموږ د مشکات استاد شیخ عمر صاحب هغوی به دا وجه فرمایله وجه دا وه پیغمبر علیه السلام د علم شوق زیات او حضرت عایشه کې د علم طلب زیات پیغمبر اسلام د الله نه بس بیا عالم او بیا علم الله عالم او بیا حضرت عایشه سره هغې کې د علم طلب زیات اوس به راشي چې صحابه وي چې موږ ته به کوم مسله کې بېزیدګي مې نه وکړه په یو آیات باندې د حضرت عایشې راغله شل صحابه د حضرت عایشې شاګردان شل صحابه حضرت عایشې رضی الله عنها سره دې کې د علم طلب زیات نو تاسو ګورئ مجلس کې عالم ناست دي نو چې عالم ناست دي اصل ډېر ګټه لري جواب سره سره جوار د جواب سره ګټه فرحان د کام سره لري دکاندار د دکاندار سره صداقت عالم د عالم سره باندې چلو حضرت عایشې ته دې نو خلکو به هدایاګانې پېښې کولې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې شپه باندې چې به کومه شپه د پیغمبر علیه السلام سره د حضرت عایشې سره بل روایت کې راځي انس فرمایي چې نبی صلی الله علیه فرمایل حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون دا کافی دی ورخ زدائی بزنانوں کی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ قدرنگی آسیہ سے فرعون خسن دام بہتر دی ایمان راوڑ قدرنگی یورز دا پیغمبر علیہ السلام کی بدا حضرت صفیہ دا یہودی عالم کرده او یهودی مخی وعدوا و بیا اما غیر اکڑیشوا او اغرام استریشو دیا پیغمبر علیہ السلام کا نکاوا حضرت صفیہ رضی اللہ دی ورځ دې جړل پیغمبر علیه السلام کړه او دې ویل جړل به ما ته حضرت حفصی ویلي چې د يهودي وي هغه چې هغه عالم او يهودي نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته وایا چې زه د یو پیغمبر لوري ما د یو پیغمبر خوري ما د یو پیغمبر خسه په اسرائیل کې موسی علیه السلام اسرائیل یوسف علیه السلام اسرائیل یعقوب علیه السلام زمان یې کوم چې یعقوب علیه السلام پیغمبر لوري ما پیغمبر خوري ما د یوسف علیه السلام او د پیغمبر خزه یو او حضرت عایشې ته فرمایل حفصې اتق الله الله اسمع بل روایت کې راځي حضرت ابو موسی سے فرمایي چې په صحابه باندې یو آیت سخت شو چې دا یې په معنا نه پوهېدل نو ډایرکټ حضرت عایشې کړه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کړه او هغه ورته د آیات نیک عالم و بزرگان بل روایت راځي حضرت موسی بن طلحه فرمایي وی فصیحه موږ د ټول زیاته فصاحت والا حضرت عایشې نه بس دا ما تاسو ته چې مخکې جمعو کې خلفای راشدین تذکره شوه د حضرت ابوبکر د حضرت علی صاحب حضرت عمر صاحب حضرت عثمان صاحب د حسن حسین رضی الله عنه نو دې جمعه کې موږ د پیغمبر اسلام د بیبیانو د حضرت خدیجه سوقوا حضرت حفصه سوقوا حضرت میمونه سوقوا رضی الله تعالی او دغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا پیغمبر اسلام کې بیان هغه مناقب احادیث دغه ذکر کړو چې الله په خدیجه رضی الله تعالی عنها سلام شو دې نو وی وظیفه شته الله حضرت خدیجه سلام او یې ویل چې دې په جنت کې د ملګری نه ورسره کوم شي شفاعت یې ذکر شي هغه یو وخت ملګری یو دنه دې کوی نو په کې جړه شور شغلې یو نو دا زمونږ بیان دي په یا سره المؤمنین المؤمنان قرآن ذکر کوي چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې تاسو موریانې دي تاسو
دې باره کې یو سړی چې وچتې چې ستا مور پسې یو سړی خبره کوي که کېږي که حضرت عایشې پسې یو سړی خبره کوي نو هغه ته په خپل باندې دې به جواب کې د حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها باره کې قرآن ډېر خوږانې نازلې دي چې دا پاکه اوس هم شیعهګان ظالمان هغې شروع شي والعیاذ بالله داسې او داسې کوم بعضې مونږ ډېر نشي داسې خبره ده مونږ دا غیرت نشته چې دا هغه هم مسلمان وایي پاکستان د شیعهګانو مشر د ساجد نقوي مردار دغه د مردارۍ خبرې او هغه داسې خبرې کوي چې په خپلې ته حضرت عایشې باره کې وایي نو که زموږ حکومت راغی نو دا به د خبرو نه بس والعیاذ بالله دې زنا کړې کړې وه زموږ باندې سیاسي خلک هغه راولي وایي دا مسلمان ده قرآن نه منکر مسلمان قرآن مې نه کړی ټول لوګانې دا چې موږ ته پته وي علم الدین یو قاضي تیر شوی دی په دې لاهور کې او زموږ عطاالله شاه بخاري رحمه الله ته پته ولګېده چې ناصر خان په لاهور کې یو سړی و هغه حضرت خدیجې رضي الله تعالی عنها پسې کتاب لیکل مختصر دا واقع نو حضرت عطاالله شاه بخاري صاحب خو داسې مخالفو څه خلکو به راوستو ټیم به یې کال مخکې ویلې دی او چې حضرت عطاالله شاه بخاري صاحب خبر شو نو یو له یو سره دوه سره راغونډه کړو هغه ځای ته ورسېد کوم ځای چې د ناصر خان و هغه ناصر چې هغه د خدیجې رضي الله تعالی عنها باندې اقدام کړی او د هغې په ځای کې خو ډېر ناشنا تقریر یې وکړو شپه راغله د دې شپې راغله خلک حیران دي چې عطاالله شاه بخاري صاحب د دې بل ډېر نه راګېده په خپله زموږ جومات ته راغلی خلک وایي څه چل دی وایي داسې چل شوی دی دا پلان کې نه دی د نن خدیجې رضي الله تعالی عنها په صفت کتاب یې لیکلی دی یو تر کالج هلک پاسې دی علم الدین دا څوک دی ویدان کې ویسار پورې مې د جهنم ته رسول چې شا چې سار ناستو سړی نوکر پیشه سړی و په لاره کې ورته ناست سړی ودا هغه چې جین ته لاړم د انګریز حکومت و جین ته لاړم نو وکیل ورته وایي علم الدین ته وایي وکیل ورته وایي چې ډېر نیک سړی ښکار زه تا د تا باندې باندې خبره زه تا د دې نه بچوم تاسې یو خبره دا وکړه چې ما کله ناصر خان وجه دا ګستاخي خدیجه زه به ځان دې شم دا خبره علم الدین ورته وایي نه دا خبره د څه ورته کوي ټول عمر مې یو شی کې چې دا وخت یو شی راغلی او ما چې زه جیل کې یم هر شپه پیغمبر علیه السلام خوب کې راځي چې مدینه خبر دي که ما سره رسول الله زه مرګ نو دا زموږ بیان دی په دې باندې خلکو غیرت کړی دی موږ له پکار دي چې هغه خلکو سره ناسته پاسته پرېږدو چې حضرت عایشې په صفت صحابو په صفت یا رحمن الرحیم جل جلاله زموږ د مور آینده کې موږ ګناه نشته په ګلونو د حیو د عزت پاتې راوړي د بې حیایو د عزت د مسجدونو نشته الله دې حاضر ډلې کې بعضې ملګري غریبانان او دغه کې بعضې چې دي نو هغه بیماران یا کورونو کې بعضې زنانه دي دعا ته حاصل کبھی کبھی ضرور بیمارے هغه خپل کون سره الله نستر کې افسر الله خپل بیلانه دارو کې الله زموږ د مسجد د بارځه وکړه الله زموږ لاس کې شم استاد مدد ته انتظار کې کانه غوړ مخلوق د رزق الله تعالی غوړ د مسجد الله دې توسيع